یو مسلمان بنده وي چې زه هر طرف ته ورځم بس مخه مې بنده ده، که کاروبار شروع کوم مخه مې بنده ده، که دکان ته لاس وروړم بس روانیږي را باندې. په خبره پوه شوې؟ او دا قرنګي که سوداګیرۍ ته لاس ورچوم نو بس کار خرابېږي. نو موږ کوشش کوو چې دروغونه پکې ځان ساته او د دوکې نه پکې ځان ساته. باقی پاتې شو په رزق کې برکت غواړي او وی چې زما حاجتونه پوره شي، نو دې لپاره قرآن کې څه وظیفه شته، دم علاج وغیرہ شته. نو مونږ وایي او شته که نه؟ د سورة مائده اوم سپاره کې 114 نمبر آیات دی، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دا آیات په کثرت سره وایا او د دې دا چې کله چوفکې نو اسمان طرف ته دا آیات په کثرت سره وایا او اسمان طرف ته چوف کوا او دا غینه بعد وایا الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال. ٹھیک شو؟ دا ورپسې وایا ان شاء الله لږه موده کې به الله پاک ستا ټوله تنگ دستی ختم کی او الله پاک بدل بهترین د حلال کاروبار در نصیب کی.